السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو نن در سره د سورت اخلاص یو څو فضایل تاسو ته شریک کول غواړم. او سوره اخلاص داسې سورت دی الحمدلله چې هر مسلمان ته دا یاد دی او هغه دا دی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ډېرې عجیبه فایدې د دې سورت. ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت نور ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو د مسلم شریف حدیث سے چې کم کس 3 ځله سوره اخلاص دا ووایي نو الله رب العزت به دغه کس ته د مکمل قرآن ثواب ورکوي. داسې به شي لکه ده چې مکمل قرآن وویلو دومره ثواب به الله ورکوي. او بل تنبیه الغافلین دا یو کتاب دی په هغې کې باب نمبر 13 فضایل قرآن کې لیکي چې کم کس په اوداسه کې باوضو 300 مرتبه 300 پیری سوره اخلاص ویلو نو الله رب العزت به دې کس ته 9 فایدې ورکوي. هغه 9 فایدې دا دي غوږ ورته کیدئ مکمل واورئ او عمل پې وکئ. اول نمبر په دغې کس باندې به کم کس چې 300 پیری سوره اخلاص په اودس کې وایي روزانه نو دغې کس باندې به 300 دروازې د غضب بندې شي د الله د طرف نه چې په هغې کې دشمني قهر فتنې څومره دغه پکې راجمع شوي په ده باندې به د قهر دروازې 300 دروازې بندې شي. نمبر 2 الله رب العزت به په ده باندې د رزق 300 دروازې کولو کې او د خپلو غیبو نه به ورته رزق ورکوي بغیر د څه محنت نه. داسې رزق به الله ورکوي داسې ځای نه چې د ده په ذهن او ګمان کې به هم دا نه چې دا رزق ما ته کم ځای نه راغو. او نمبر 300 د رحمت دروازې به الله رب العزت په دغې کس باندې کولو کې کم کس چې روزانه 300 مرتبه په اوداسه کې سوره اخلاص وایي. 4 نمبر الله رب العزت به ورته د خپل علم نه علم ورکي او د خپل صبر نه به ورته صبر ورکي. او 5 نمبر څوک چې سوره اخلاص روزانه 300 مرتبه په اوداسه کې وایي نو الله رب العزت به دغې کس ته د 36 قرآنونو ثواب ورکوي لکه ده چې 14 قرآن 14 ځله د قرآن ختم وکړو دومره ثواب به الله دته ورکوي. او نمبر 6 د ده د 500 کالو ګناهونه به الله معاف کړي. زاړه چې څومره ګناهونه کړي د 500 کالو ګناهونه به الله رب العزت ته دغې کس معاف کړي. او نمبر 7 الله رب العزت به په جنت کې ورته 10 داسې محلونه ورکړي چې د هغې یو محل به 80,000 دروازې وي او د هغې محل هر یو کاڼی او ګټه به د یاقوت او د مرجان وي. تاسو خپله سوچ کوئ چې د یو محل دروازې 70,000 وي نو هغه محل به وي څومره. الله دې موږ ته په یقین او عمل را نصیب کړي. او نمبر 8 کم کس چې دغه سوره اخلاص روزانه په اودس کې 300 مرتبه وایي نو الله رب العزت به دې کس ته د 2000 رکعتونو نفل ثواب ورکوي. 2000 رکعته نفل لکه چې اوس څوک کولی شي 2000 رکعته نفل نو څومره غټ اجر الله په دې کې ایښی دی. نمبر 9 الله رب العزت به دې کس له دومره شان ورکي کم کس چې روزانه سوره اخلاص په اوداسه کې 300 مرتبه وایي دی چې کله وفات شي د دنیا نه ځي دی چې کله وفات شي د ده په جنازه کې به 1,10,000 فرشتې شرکت کوي د ده په جنازه کې. سبحان الله څومره عجیبه خبره ده. او نمبر 10 د هر مونځ نه پس دا فایدې نو دي خدای پکې شامله کړې ده چې کم کس د هر مونځ نه پس 3 ځل درود شریف مخکې 3 ځل درود شریف اخره کې او مینس کې 10 مرتبه سوره اخلاص وایي نو الله رب العزت به دغه کس چې سوره اخلاص وایي د ده مغفرت الله رب العزت په خپل ځان باندې واجب کړي او دی به جنت ته داخل کړي. اوس د کم کس چې مغفرت الله رب العزت په خپل ځان باندې واجب کړي نو بس څوک د جنت نه بیا ایساروي. نو ملګرو ډېره قیمتي او ډېره فایدناکه ویډیو ده مکمل وګورئ او عمل پې وکړئ. ډېر انتهایی آسان دی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مختصر 5 آیات دي. نو ټول مسلمانان کوشش وکړئ د ورځې په څه حصه کې دغسې لږ کینئ یو طرف ته د خپل کار نه د خپل دغه نه لږ ریسټ کوئ لږ یو سیټ ته کینئ او 10 کوئ په اوداسه کې 300 مرتبه چې زیات ټایم ولګي نیمه ګنټه 3 په وخت یا تقریبا نیمه ګنټه پې لګي یا 20 منټه نو دغه اندازه ټایم پې لګي او یو سیټ ته کینئ وایي نو ډېرې غټې فایدې پکې الله رب العزت ایښي دي. دغه رنګې د نورو قیمتي او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ دغه پیج سر لایک کړئ او دغه ویډیو د ثواب په نیت خوره کړئ او شیر یې کړئ نور ملګرو ته یې مه رسوئ چې ستاسو د وجې نه به څومره ملګري دغه عمل شروع کوي انشاءالله. او
امید ده انشاءالله چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. الله دې ستاسو په عمرونو کې برکتونه واچوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.